د عربو یو مشهور شاعر و، هغه څه اشعار ولیکل او د کعبې خواته یې ځوړند کړل. وی خلق برازي او زما دا اشعار بلولي نو زما صفت پکې. یو صحابي راولګېدو او د قرآن کریم یو صورت ولیکو هلته یې ځوړند کوي. زه اندازه به وسوشي چې خلق بستا اشعار لولي او که نه د الله کلام بلولي. حق شاعر یو ورځ په خپله راغی، ودرېدو د خپلو اشعارو خواته یې د قرآن کریم صورت ولیده چې ویلې هغه صورت نو هغه اشعار تیر شو، هغې صورت طرف ته متوجه شو. هغه صورت لوستو اشعار تیر دی، هغه صورت لولي په هغه ځای ولاړ دی چې هغه صورت لولي دومره اثر یې پیو کو چې په هغه ځای باندې ایمان وی کلام خدا کلام، خبرې دا خبرې دي، وینا دا وینا ده، زما څه وینا وه، وینا د الله وینا ده او خبرې د الله خبرې دي. قرآن د الله کلام. یقینو کوي دا معجزه ده، معجزه. ډېر وړو بچو ته الله قرآن یادوي که نه، ډېر ماشومان الله د قرآن حافظان کړل. دا معجزه ده، معجزه. زه خپله یو مدرسې ته تللی وم، هغې ما ته وې وړو نه یو تپوس دوه وکړه، قرآن به یې لاس کې راکړه، وې ما ته وې ته ورته یو ځای ووایه. ما ورته یو ځای ووی، یو کرښه دوه درې ټکي، هغه د قرآن هغه حافظ وی دا پلانکې صورت دی، دا پلانکې صفحه ده، دا پلانکې آیت دی او دا پلانکې کیله ده، او بیا تلاوت شروع. حیران پاتې شوم چې دا د قرآن معجزه ده. کلی حافظانو ته یاد دي، آیاتونه حافظانو ته یاد دي، صفی د قرآن حافظ ته یاد دي. دا صرف معجزه کېدی شي، دا بل اسم نشي کېدلی چې تر د آیات اول وای هغه به وایي پلانکې آیات دی، پلانکې صفحه ده، پلانکې صورت دی او پلانکې مخ دی او پلانکې کیله ده، دا تا چې ما ته وښودله. داسې الله د قرآن حافظان پیدا کړل. دا معجزه ده دا قرآن. دا ډېر زر الله یادوي، دا ډېر زر سینو ته دنده کېږي. کنې ته د قرآن په خلاف یو بل کتاب راواله، ته یاد که یو صفحه یاده که، یو پاڼه یاده که، بله ورځ به درنه هغه پاڼه هیره شوي. زه ته وس وکه یاد که یو کتاب، هیر به یې درنه. او دا واحد قرآن دی چې دا په سینو کې دنده محفوظ. تاسو به علماو نه اورېدلي وي، و علماو به درته ویلي چې الله، علماو به درته ویلي چې کم کس د قرآن حافظ شو د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل. دا به تاسو علماو نه اورېدلي وي. دومره لویه ډیګري حافظ قرآن کور ته راوړل. د دې څه معنی ده؟ دې معنی دا ده که نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخکې چې څومره امتونه په دنیا کې تیر شوي دي، په هغې کې یو امتي تم آسماني کتاب یاد نه و. دا هیچا هم نه دی یاد کړی. صرف پیغمبر به د آسماني کتاب حافظ و. پیغمبر به په لاره روانو، خلک به وګورئ دته تورات یاد دی، وګورئ دته انجیل یاد دی، خلقو به لیدل ګوره دی پیغمبر ته تورات په یادو یاد دی. دا امتی چا نو لیدلی په دې شکل کې چې هغه ته آسماني کتاب یاد. دا به صرف پیغمبرانو ته یادو. د اوسني امته پورې دې امتونو کې د آسماني کتاب حافظ نه دی تیر شوی.